دل وقت ويختم دلګیره به بره ساتل او نسوار په ګیره بهدل دا شریعت صاف سوتره کړ. ان الله جمیل یحب الجمال. نو د خلقو نظر دی چې سړی سخی ګندی مرداري وي دا رسېدلی دی. کوم خوا رسېدلی وی چپ چې دا رسېدلی دا ملنګان څخه پراته سر رسېږي او د امیان به ورته وي دا رسېدلی نو سګرټ به یې ورته داسې نیولې زه مرغه کتل به مې د خلکو نه چې یقول آیا دا احمقان نو چا نه به یې سګرټ واخېسته نو خلک به ورته مبارک چېرته خو رسېد. که د شریعت کتابونه نه وي او د شریعت دین نه وي قسم د دې قومونو به دا دین نخرې پخرې کړی وي، چا به یو خوا راښکلی وي چا به بل خوا د دین هغه اصلي حقیقت به ختم شوی. اوس پارټو کې دا کار دی، هره پارټي خپل طرف ته دین ناکاږي. نو خو د دې کتابونو د وجې نه محفوظ د هدایې د وجې نه بخاري د وجې نه احادیث او د فقه د وجې نه اصلي شکل د دین محفوظ. کنه بدعتیان پکې بدعتیان کړو، پیرانو به پکې هو شروع کړو، چا به پکې څه شروع کړو، چا به بل نقشه به بدله کړې وه. نقشه د دین هغه ده چې په بخاري او هدایه کې راغله، د دې کتابونو په واسطه دین محفوظ. نو څوک پکې رد و بدل نه که کوي نو ځان له خرابې دا په بریلیان دي په کارخانو کې بانګ نه پس په زوره درود شریف وایي. وی هلکه دا هدایه کې چېرته راغلی په بخاري شریف کې راغلی دا څه وایي؟ وی دا پلان کې بابا رحمت الله علیه دې ویل خدای دې په بابا تم درو لګوه. ستا بابا خو زمونږ پیغمبر نه دی، دین خو هغه دی چې په بخاري او په هدایه کې راغلی پلان کې پیر صاحب ویلی دی. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تر بل جمعې پورې د ټول ګناهونه معاف شي. نو متأخرین خو صغایر ته مراد دی او متکلمین خدای ته سپاري چې د خدای فضل ډېر لوی دی. د متقدمین مسلک ته تفویض او د تسلیم دی. قال حدثنا ابي قال اخبرنا مالك بن الزكي قال قال طاووس بن قيس ان ابا سفيان ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الجمعه وقت السفر وان لم تكن جنبا واعطيه. که جنب نه یې نو هم غسل وکړي او سرونه ووینځي. ابن عباس به غسل خو راته معلوم دي چې حضور حکم کړی دی. واما الطيب فلا ادري د خوشبویه راته پته نه لګي چې دا ضروري ده او که نه. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن زهير بن قال اخبرني ابراهيم بن موسى قال قال ان عباس بن عبد الله بن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم میں فرض بخشتہ جامع اغوندی عیدینو کی تجمل دی زیاد ښکلی کول او رستو راځي نو نوې جامع واغونده او جمعې فرض خشته جامع واغونده که نوي که وینځلي خو صاف ښکلې جامع. وفيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حضور د جمعې پر دلته بازارونه لګي، د بانډو نه خلک راځي او د ښځې زنانه چرګان خرڅوي، ترکاری خرڅوي، ساګونه خرڅوي. نو جمعې پر ورځ به جمعه بازار اوس هم دی. نو عمر صاحب ولید د جومات سره نږدې یو سړي حله ایښې وه، حله لنګ او څادر ته وایي. لنګ څادر جوړه به وه دغه یو جوړه یې ولیده ریښمینه سیاره ریښمینه پټې پکې. نو هغه راوړه سید الکائنات ته قربان دعواله د جمعې په ورځ به یې اغوندې او میلمنو ته به یې اغوندې. میلمانه چې راځي نو په خشته شکل کې ځان جوړاوه. دا تکبر او ریاکاني نه ده، دا حسن معاشرت دی. نو هغه ورته وایي په دې انکار ونه کړه چې جمعې په ورځ باندې ولې راته یادوې، بلکې په دې انکار وکړه
ویدا جوړه خو هغه سوکاون دي چې آخرت کې صبرخه نشته ریخمینه و ریخمینه خو بنده ده نو جمعې پرد که سړي چغۍ اغوندي سړي پټکي پساری دی کلې صادر دی په سر بیا داسې جوړې راغلی وې نو عمر صاحب له یو جوړه ورولېږله نو هغه زر وروړه وی قربان تا ماله رالېږلې ده د اغوستو دپاره او حال دا چې د عطاره سوداګر د جوړې په باره کې تاویل و چې دا خو هغه څوک اغوندي چې آخرت کې برخني نو حضور مبارک ورته وی ما دې دپاره نه در لېږلې چې ته یې واغونده تبرله دې ورکړه خویندله دې ورکړه نو د مکې مکرمې ته ولېږله هلته یې رو مشرک هغه یې په تحفه کې ورولېږه ښځو خو باندې بند نه دی که نه ریخمینې جامې په سړو بند دی یعنی د بل مسواک هم استعمالول شي دومره ضروري دی مسواک یعنی دی کې بل نه غوستیم شي او دا بعض مسلو ته اشاره کوي بعضو شاذ ملیانو نه دا نقل دی چې لاړې د انسان په خپل حق کې پاکې دي د بل په حق کې پلیتې دي نو دی وایي نه که د بل په حق کې پلیتې وي نو د بل چا مسواک استعمال به شریعت نه وي او د بل چا د مسواک استعمال یې جایز کړی دی نو لاړې د بل پلیتې نه دي مرض وفات قصه وه سمتو په غاښونو مې وچیچه او مې چوپه حالا سبا نگوره هر کتاب د حدیث کی باب ده چې د جمعې پرد به د سبا کې کوم صورت پہ باب الجمعة فی القرآن باب ما یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعة د فجر په مانځه کې به د جمعې پرد سوی کوم صورت به ابن حمام فتح القدیر شکایت کوي وی زمونږ علماء دا لیکلي چې کله ناکله یې پرېږده چې خلک یې واجب او فرض ونه ګڼي ما هغې لیکلي چې التزام د دوام یې مه کوه دوی التزام د ترک وکړه یو کس یې نه وایي د چاته قرآن شریف یاد یې دا دی وایي ښه که خلک عادت شي خلک وایي په اشتباه کې به راشه اشتباه کې ذکر راځي چې تا چېرته په عمر کې نه دی ویلی نو هغې خواران وایي چې دی څه پکې وو ته وایه اشتباه به نه هرمزه که هرمزین پکار دو بابا دی خیال لاره د اختلافي مسئلې دی اوله دا چې جمعه په کوم ځای کې کېږي دویمه دا چې کوم ځای جمعه نه کېږي نو د کوم ځای نه راتلل جمعې پورې ضروري دی نو دلته د دوه بابه ایښي وي د ړومبي باب کې دا وایي چې جمعه په کوم ځای کې کېږي او مخامخ دی بله صفحه کې مخامخ ورته ګورئ باب من عین توت الجمعتو جمعې ته د کوم ځای نه راتلل پکار دی و علی من تجب پچا واجب خړومبې مسئلې ته خیال کوئ چې جمعه په کوم ځای کې کېږي دا یاد لرئ د ټولو علماء اتفاق دی په دې چې په دشته کې یا په یو کور دو کې جمعه نه کېږي د جمعې دپاره جدا شرایط دي علاوه د جماعت عامه نه نو دا درې واړه امامان تقریبا متفق دي چې کوم ځای کې څلوېښت عاقلان اصیل بالغان اوسېږي نو هلته جمعه کېږي کورونه یې څلوېښت نارینه عاقل باندې چا 50 ویلي دي چا 30 ویلي دي خو څلوېښت یې تقریبا قول دی ابو داود کې حدیث دی چې مونږ به دلته جمعې کول وی تاسو څومره وی مونږ 40 نفر وو د حضور د راتلو نه مخکې خو دا واقعه ده څه شرط نه دی زمونږ مسلک دا دی چې جمعه په ښار کې کېږي یا په قریه جامعه کې قریه او قریه جامعه څه ته وایي
قاریه خو دې ته وایي چې حاکمي پکې، والی پکې، حدود پکې جار کړي. او قریه جامعه په تفسیر کې علما مختلف دي زمونږ احناف، ځکه چې دا څیزونه نستن د حضور مبارک نه په تعریف کې نه دي ذکر. نو چا ویلي دي قریه جامعه دې ته وایي چې حاکم پکې وي، چا وی چې قریه جامعه دې ته وایي چې دا خلک مستقل باشندگان د هغې وي او کوسي وي پکې، او دا غي سره ملحق باندې وي. رساتیق وړو وړو باندو ته وایي چې د کوم کلي باندې وي نو دا لوی کلی. څوک وایي لوی کلی دې ته وایي چې د خلک راجمع کړي نو لوی جومات کې نه ځای کړي. څوک وایي قریه جامعه دې ته وایي چې کم از کم 2 جومات دی پکې. څوک وایي قریه جامعه دې ته وایي چې 2000 نفر آبادي وي. خو دا ټول تفسیرونه اجتهادي دي د ملا بادرانو، د سید الکائنات د نه دي نقل. شان مرشاه صاحب خبره ذکر کوي چې په دې سلسله کې عرف د بلاد الاعتبار دی، چې عام عرف کې خلک یو لوی کلی ګڼي چې دا لوی کلی دی، بس هغې کې د جمعې لمونځ کېږي. مونږ چې دا قریه جامعه یا مصر وایو دا د حضرت علی حدیث دی، لا جمعة ولا تشریق الا فی مصر او فی قریة جامعه. او په خپله د قریه جامعه بیان به په بخاري کې درله راشي. د حضور په زمانه کې جمعه فرض شوې وه په مکه کې، خو هلته جمعې کې وسې نو بیا قبا ته راغی 14 ورځې هغه بانډه وه. نو چې مدینې ته راغی د جمعې فرض، نو د مدینې په سر کې یو محله و، محله بني سالم، نو هلته یې د جمعې لمونځ وکړو. نو 14 شوافي وایي جمعه وروسته فرض شوې ده، نو ځکه یې په جمعې په مدینه کې وکړو. او مونږ وایي نه جمعه په مکه مکرمه کې فرض شوې ده. او دلیل یې په خپله ستاسو هغه حدیث ته چې پیش کوی د 40 بدا کې چې اسعد ابن زراره به د جمعې لمونځ ورکو په جمعه کې قبل د هجرت د رسول الله مبارک، او تاسو د 40 کسانو دپاره په دلیل کې پیش کوی. نو که مخکې جمعه نه وه نو څنګه یې جمعه کوله؟ بیا اوله جمعه چې قائمه شوې ده یې برته وایي بحرین کې یو کلی دی په جواسا کې جمعه قائمه شوې ده. نو سوال دا دی چې د مدینې نه تر جواسا بحرینو پورې خو څه د پاسه 1000 میله لاره ده، او په دې کې به باندې یو کلي وي. په یو کلي کې نه دی شوی، او په جواسا کې شوی. او جواسا دوی وایي تعبیر ته په قریه سره شوی ده، نه په مونږ وایي قریه خو وه، قریه جامعه وه، بازار او منډی وه، تاجران به ورته راتلل، نو خلقو به بیا شرا کول او کلي به را جمع کېدل. نو قریه جامعه وه، د دې وجه نه پکې جمعې لمونځ شوی دی. که په هر کلي کې کېدې نو په دې عوالیونه به ولې خلک راتلل. من عین توت الجمعه، د جمعې په ورځ به خلک د 8 میلونه راتلل. نو باندې خو په مدینه کې، نو باندو کې د جمعې لمونځ ولې نه کوو؟ نو که فرض به هغلته یې ولې پرېښود؟ څوک به رالل، څوک به رالل، چا به جمعه کوله ښار ته به راغی، چا به جمعه نه کوله هغوی به پاتې شو او ظهر به یې وکړ. نو که جمعه فرض به یې په هلته کې، نو حضور ورته حکم د جمعې ولې نه کوي؟ نو د جمعې دپاره دا ضرور ده چې مصر دی یا خارجه. اصح د تفاسیر ما ته دا وایي مفتی کفایت الله صاحب چې کوم کلي کې 2 جماعت یې هم پکې کېږي، ځکه د حضور د وطن کلي واړه واړو، نو چې 2 جماعت یې پکې هم پکې کېږي. چې کوم ځای ډاکخانه وي، کوم ځای سکول وي، کوم ځای یو دکان به وي او عام د ضرورت څیزونه پکې میلاویږي، هلته کې لمونځ کېږي. دې مسله کې بلوچستان کې سختي ده، لوی لوی کلي جمعه پکې نه کېږي. یو کلي 2 کې په ما جمعه شروع کړه، کربلا یو کلي 9 جماعتونه پکې، او 2 اسلامي مدرسې او بازارونه وډا، جمعې لمونځ به پکې نه کوم. زه لاړم یو مدرسه کې تقریر مې وکړ، افتتاح پې د جمعې وکړه،
بس اوس پکې جمعه را روان علیزه یو لوی کلی او بیا جماعتونه پکې اډه پکې دکانونه پکې مدرسه پکې نکوله دا حمامات وی دلته والی نشته حاکم نشته ما ورته والی او حاکم هو کراچۍ کې نشته پېښور کې نشته ان حدود شته شرعي حاکم خو نشته نه شرعي حدود یاره کې نه چې یو کلی لوی کلی پاخه مستقل یو خو عارضي کیم پی لکه د مهاجرینو نو دا عارضي آبادی ده او یو مستقل آبادی د خلقو چې هلته مستقل اوسېږي نا قریه جامعه وي نو چې که عرف کې ورته قریه وایي جمعې مونځ پکې کېږي کوې امام بخاري د دې قایل دی چې هره قریه کې مونځ کوه خو دا ده چې په خپله به دې اوس ووایي چې اوله جمعه جواسا کې قائمه شوې ده جواسا یو هدار مینه لري نو باب الجمعه فی القرى والمدن جمعه په قرى او په کلو کې کېږي په ښاریو کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قال سنه بران تمام نبی جمع عن ابن عباس قال ان اول جمعه جمعت بعد جمعه في مسجد رسول الله اول جمعه قائمه شوې ده پس جمعه د سید الکائنات د جمعات نه پس فی مسجد عبدالقیس بجواسا من البحرین د بنی عبدالقیس جمعات ته په جواسا کلی کې په بحرین کې نو چې دومره لري جمعه قائمه شوې ده معلومه ده چې عربانده کې نه کېږي او جواسا سو قریه وه نو دوی وایي چې قریه ورته وویلی شو نو په هره قریه کېږي مو قریه اطلاق په خاریه هم راغلی دی په قرآن شریف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقريتين مکه یاد دی طائف یاد دی او په بل سړي دا قرآن ولې نازلې ده لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم او خدای وایي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى پیغمبران می ټول په اهل قراو کې را لېږلي دي یو پیغمبر په بانډه کې نه راغلی په ښاریو کې او په قریه جامعه کې راغلی پیغمبران په ښاریو کې راځي او خدای ورته اهل القرى وایي نو دا اهل المدن دی نو که جواسا ته قریه ویلې شوې دي نو ټیک ده او امرت بقريه تاكل القرى حضور مبارک چې هجرت کاو ما ته حکم شوی دی خوب مې لیدلی دی د داسې کلي چې غالبه کېږي به په کلو هغه مدینه منوره یادوي نو مدینې ته قریه ویلی شوی دی مکې ته قریه ویلی شوی دی طائف ته قریه ویلی شوی دی نو که جواسا ته قریه وویلی شي نو دا خو علامه د دې نه ده چې هغه د واړه باندی خو لوی تجارتي مرکز خوز دا بل حدیث چې دا دلیل دی د دوی هغه استنباط دی یو تابعی څه دلیل نه دی دې ته ګوره اوس ان ابن عمر قال سمعت رسول الله يقول كلكم راع هر سړی راعي دی وزاد الليث د الليث په روایت کې دا دی قال يونس چې ما خپل استاد یونس ویلی دی كتب رزيق الى حكيم رزيق بن حكيم الى ابن شهاب رزيق ابن حكيم یا حكيم دی والیو د ایلی دی ابن شهاب زوری ته خط راولیږه وانا معه د خپل استاد سره وم ابن شهاب د دوستان یوم اذن بواد القرى په واد القرى دا د مدینه او د خیبر په منځ کې یو علاقه ده هغې ته واد القرى وایي پټي دي او باغونه دي الګ لګ کورونه دي حال ترى ان اجمع نو رزيق ورته خبر راولېږي قربان زه جمعه کولی شم ورزيق عامل على ارض يعملها رزيق راغلو او ځمکې آبادوله باغونه جوړول وفيها جماعة من السودان او هغې کې غلامان او سودانیان حبشیان کارونه ولا کول وغيرهم نور ورزيق يومئذ على ایله او رزيق والیو د ایله ایله بندرګاه ده خلوی خار ده اوس د یهودو په قبضه کې ده اوس ورته ایلاس وایي
نو روزه والی دی دا ایلی پا دغی روز شپو کی راغلی و ازمک عبادی فواد القراک او ورسر نوکران دی نو تپوس دا جمی دا دیزه پا بارکی کی دا ایلی نکی نو دیزه تپوس کئی ابن شعب زوری دی خطرو لگا وانا اسمعو او ابن شعب ورطا پا جواب کولی کل ازماو ریدل یا مرهو ان یو جمع وی جمع کوا یخبره ورطوی ان سالما حدثه ما تا سالم ویلی دی چه زما پلار عبداللہ ابن عمر بغی چه ما دا رسول اللہ مبارک نوری دل دی یقول کلکم رائن و کلکم مسئولا رعیته ارسلی راعی دی و دنبا دخپل رعیت تا پوس کی نو الامام رائن امام راعی دی و مسئولا رعیته والرجل رائن فی اہلی رجل راعی دی پخپل حل کی و مسئولا رعیته او المرأة رعیت شد رعیت نگران دا پا بیت دا زوج کی و دین با تپوس کی والخادم رائن فی مال سیده او خادم رعی دی پا مال دا سید کے ومسون عن رعیتی قال وعصبت عن قد قال والرجل رائن فی مال ابیه رجل رعی دی پا مال دا پلار کے دن تپوس کی وکلکم رائن ومسون عن رعیته ابن شعب زوری ورطوی چتون کی راعی سودانیانو مشر تانا با تپوس کی گی نو جمع کوا نو دلیل کی سوی چی ترائی دا خص دلیل خونه ذکر که تشرائی کی دلیل وی نو بیسوی لی والمرأة رائیتن فی بیت زوجها فشزبانم سلازم شو جمع اول خادم رائن فی مال سیدی خادم عبد توی نو خادم رائی دی نو بے پا خادمم جمع ضروری کی نو دا استنباط دی ابن شعب زوری چی تون کی رائی دا قوم نو پا دی قوم مانی جمع کوا ستا غانا با بندی ذکا حضور ویلی دی چی دا ہر رائینا با دا خپل رعیت تپوس کی گی او چونکہ دا دوی رائینا تپی جمع خوچر تا حضور دا ویلی دی او رائی عام خورا کئی چی تبا دا قوم او دا خپل ماتح لکه شزه د خپل د خاون د کور راعي د مال ته به ګوري جامو ته به ګوري د عزت ته به ګوري نوکر راعي د مال د نیک مال ته به ګوري جامو ته به ګوري بال بچ نگرانی به کوي او سړی راعي د په مال د پلار کې ګوري بچی ځان نو دا خوري آیت عامه د استدلال بالعام د فی الموضع الخاص مسئله د جمیره او ذکر کوي ورته دلیل د رعایت نو که په تشریع آیت باندې سړي باندې جمع فرض کېده نو بیا خو په شیزینم فرض ده ځکه رعایه ورته حضور ویلی ده په عبدم فرض ده ځکه حضور ورته رعایه ویلی دی په هر رجلم فرض ده ځکه هر رجل دی والرجل راعن فی مال ابیه نو دا د ابن شهاب زهري یو تابعی دی د هغې استنباط دی او څه حجت نه دی بابل خب که چا د جمعې مونځ نه وي په هغه غسل شته که نه غسل پرې نشته ځکه غسل د اتیان د جمعې دپاره دی نو چې په هغه اتیان د جمعې نشته لکه مریض وي ښځی ښځینۍ یا بانډیسي وي یا غلام وي نو هغې خیر شم لدي وجه قال ابن عمر انما الغسل على من يجب عليه الجمع غسل په هغه چا ضروري چې په چا جمعه ضروري ده او جمعې لتلل پې ضروري دی صيغه مذکر بالغ استعمال کړه نو مذکر بالغ باندې چې معذور نه دی جمعې تلل ضروري دی نو غسل هم په دوی ضروري دی الله ته اجازت کوي د شپې جمعات ته نو معلومه ده جمعې مونځ د ورځې مونځ دی که د شپې مونځ دی نو په ښځو جمعه نشته ځکه حضور د اجازت خبره شپې پورې خاص کړې ده شپه د پردې ځای د تیاره وی نو په ښځو جمعه نشته یو ښځه وه د عمر صاحب سبا مانځل او ماسخوتن له به جمع تتله نو چا ورته وی ته ولې ځې او تا ته معلومه ده چې د عمر صاحب د ښځو تلل ډېر سخت بدي شي ډېر سخت غیرتي ویغار غیرت تی پکی نو دا بی بی ورطوی ما اولی نمانا کئی چه مزا وی تا دکا نمانا کئی
چې سید الکائنات فرمایلی دی لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، ناغه فرمان د رسول الله ته ګوره خو خوښه نه ده چې تلاړ شي. انا حضور خو اجازت کړی او ترغیب په کور کې کړی چې کور کې مونځ کوي. انا هغه وخت زنانه لږې مې پاکه زمانه وه او د دین د ضرورت و د اورېدو. ابن عمر با صلاة فی الرحال رست وی د باغنا، او ابن عباس سے بوی د حی علی الصلاة په ځای وایه ندا وایه صلوا فی بیوتکم فکأن الناس استنکروا، خلق وی دا سوی. ابن عباس سے وی فعله من هو خیر منی، دا حکم دا ذات تی زمانہ بہتر دے. ان الجمعة عظمت، جمعہ ضروری دا. وانی کرہت ان احرجکم، زما دا خوخنه چې تاسو په حرج کې واچوم. فتمشون فی التین والدحس، چې بیا را روانې په خټو په چکړو کې. دحس د نرمو خټو ته وي چکړې. نو ذکر ته هم د جمعې پر ازم کور منځو کې باران جړې وي نو خیر بس. دا غدیمه مسله ده چې کم دی نه جمعې ته راتلل ضروري ده. احتیاطي مونځ ثبوت نشته، احتیاطي مونځ نشته. دا د یو عالم د پاره چې د هغه شکي چې دل عوامو د پاره نشته، بنا د مونځ په یقین او په دغه ده په احتیاطن. یو عالم احتیاطنو کې نو خیر د مانځه نه پس مسافرې کول یا دا نشته، دا بدعت، دا شوافی کوي مونږ نه کوو. که چا واده نه کړي غسل کې هم ثواب ورته ملاویږي د بدنې او بخارې چې دا وخت لاړ شي. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. ما طویل د جمعې په باره کې دو مسلې د پاره او مسله جدا جدا باب کې خو ترمذی رحمه الله یو باب خره. اوله مسله دا چې پار کلی کې جمعه کې کنه کېږي، دا مخ کې تیر شو. د امام بخاری دا اره و چې په خریه کې کېږي، د صغیره وی کې کبیره. دمو مسله دا چې د کم ځای نه راتلل جمعې ته ضروري دي چې کم ځای جمعه نه. لومبه مسئله متعلق در تماوه یو سلور دلائل یاد داره. اول دا حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث لا جمعة ولا تشریق الا فی مصر جامع او قریة جامع. دا حدیث دا معاذ بن جبل و سراقه ابن مالک نم نقل موقوفا براغل دی مرفوعا. که موقوفا نو رفع زیادت تے و زیادت دا سقہ قبول لے نو حدیث حجت تے. او موقوفم کسیشی نو موقوف پا دا سے مسائلو کی پا حکم دا مرفوع کی ہوئی. وما تا عن صاحب بحیث لا يقال راج حكمه الرفوع على ما قال في المحصول نحو من أتى فحاكمه الرفوع لقد أثبت. دیم حدیث تا ينتابون دی بخاری كان أهل العوالي ينتابون الجمعة. انتیاب نوبتن بعد نوبتن راتلو توی، کل بسوک راتل کل بسوک راتل. عوالی ہو قرآو نو پاغی د جمعې منځ فرض نو او نالته کېدی شو کالته صحیح خوالته به کوله. نو دا وار په وار راتل علامه ده دې ده چې په اهل عوالی باندې جمعه نشته او په دغه قراو کې جمعه نه. دریم حدیث د حضرت عثمان بخاری کې باندې راشي د جمعې پر د اخترم شنو اختر مو دې چوکو اهل عوالی ته وای نن د جمعې روز د کسب جمعې ته ساریږي سار دشي او کسب زینو زیدی فنا مجمعون مون جمعه کو
نو اهل عوالیو ته اجازه تو که سوګزي ځکه په اهل عوالیو جمعه نه وا دریم دی په جواسا په دلیل کې پیش کړي چې جواسا کې موشي جواسا هو صدا پاس یو 1000 میل لره لدیو د دې په مدینه په منځ کې بس مخورا راغلي هغه کې جمعه نه شي جواسا منډه او تجارتي مرکز اکه اطلاق د قریه په شوی د نو قریه په قران کې خاریه ته ویل شوی وقالوا لو نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم نو قریه په اطلاق باندې دا قریه کیږي نو سیدا چې جمعه پاره ده کې نشي به د قریه جامعه کې زموږ علما مختلف دي په تعریف کې ذکر تعریف نسن نه راغلی د دې آیات هم ضمن معلومیږي چې ارزه جمعه نشته ذکر خدای وی ویدانو دی له صلات می یوم الجمعه فسوا الى ذکر الله وذر البيع یو لار شي خطبه دا نو ارزه خطبه نیوي به مذر البيع بيع شراء پرې ده معلومه ده چې محل د جميع غزين به چې کوم دی بيع شراء تجارتونه وی بيع شراء پرې ده دا او لار شي جميع نو د قرآن شریف د اشارات نه معلومیږي چې قاری جمعه نه نشته جمعه په مکه مکرمه کې فرض و او به حضور مبارک په قباء کې صلی الله علیه وسلم تیر کړی الته ونکړه اوله جمعه په بنی سالم کې وکړه دا علامه ده چې پاره ده کې جمعه نه خلا به مسله ده باب دا مې تیر سبق درته عادو کړی اجمالاً چې دا مرګ ورسي ابا من اين توت الجمعه جمعه تبا کم ده نه راځي د امام ابو یوسف دا قول دی چې نه مله کې جمعه لا براده چې سار را روان شي جمعه کې بیا واپس په تطلیش ذکر ابو داود شریف کې روایت ته کو ترس چا شپږ میلوي چا پنځه میلوي چا څلور میلوي چا درې میلوي چا دوا چا یو چا په قدر د غلوي او د غلوته چا علی من سمع النداء محمد ابن حسن شیبانی دا مسلک ته چې د خار نه بار چې کوم د تعاوذ تبیرسی هغه خلق باندې جمله او الجمعه علی من آوا الليل حدیث ضعیف ده وعلى من سمع النداء حدیث ضعیف ده خپل امام ابو حنیفه وای د خار نه بار خلق باندې نشته او فتوا زمون په مذهب کې په قول د محمد ابن حسن شیبانی دا چې کوم د تعاوذ تبیر خار رسی هغه خلق باندې حاضر دل جمعه ته ضروري او دغه تابع د خار علاقه د دې ته فنا د خار علماء اندازت بمیله کې چاپیر د خارنا دا تابع د خار نو دوی به جمعه کوي باقی د خار خلک بانګوري که نوري هغې باندې په جمعه ضروري ده نو دا بار خلقو دا پار علا من سمع النداء وعلا من تجب پچا واجب دی حاضر دل جمعه ذکر خدای وی دانو دی رسالات می یوم الجمعه کو ویلاس وقال عطاون عطا صاحب تا گوره عطا ابن ابي رباح واذا كنت في قريه جامعه وقريه جامعه استلاد پخوان روانه فنودي بالصلاه من يوم الجمعه اعلان شد جمعه فحق عليك ان تشهدها واجب ده پتا چې حاضر شي سمعت النداء او لم تسمعه دن د کلی د پاره आवाज ضروري اورېدل نه وکانا رسول في قصره انس په خپل قصر کې اوسېدو زاویه د غزینو مو د بصرین بار یو شپږ میله فاصله کې احیانا یجمع و احیانا لا یجمع کله به جمعه راته خار ته کله به نه راته هغه ځای نه یادې چالته به کله جمعه کول او کله به نه کول دا خو صحیح نه ده کال ته جمعه کې دی خو هره جمعه به ضروري وه او که نه کېده نو کولی ولې
نو احیانا یجمع یعنی یاتی الى البصرة لیجمع و احیانا لا یجمع کلا براتا کلا بنواتا ذکر پا زاویہ قریہ وڑاوا دا دزمکا واغی که اسیده بنگلے جوڑا کرده نو پا دی جمعه ضروری نوا وهو بالزاویت علا فرسخین فرسخ شپگ میلی فاصله که دی اسیده نو دا نچالتا بے کولا کلا بے نکولا ذکر دا سیکیگی نا کالتا کی دا فار جمعه بے کول ضروری او کنه کی دا خیو جمعه ضروری نوا نو دا زاویه نا با کلا بسری تراتا جمعه نو کلا بنواتا عطا صاحب نه په خپل تپوسی وی چې قریه جامعه څه ته وایي وی چې کوم دی کې قاضي او والی او حدود نو قریه جامعه دا تعریف او اصطلاح په خوا نه راغله ځکه احناف قریه جامعه وایي جامعه د کسبونو وي جامعه د ضرورت د ضرورت څه نه پکې ملاويږي ګوړه چې مثلا دی وخت دا یاد داره چې کم دی جمعه روانې نو می بنده وی پتا همدن یو خیر نه ونه بنده او چې نوی شروع کوي نو بیا ګوره تعریفات چې کم کلی کې دو جماعتې لمونځ کېږي د جمعې نوم مه منع کوه همدن احمد بن صالح قال حدثنا عبدالله بن وهب چې په یو قول د علماو جمعه کېږي نو جمعه به نه پرېږدي حدثنا عمر بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن حسن وعبد الله بن ابي جعفر ان محمود جعفر بن زبير حدثهم عروة بن زبير مع زوج النبي قالت كان الناس ينتابون دا دلیل چرته موي چې اوالو کې جمعه وه خلک به وار په وار راتل جمعې ته د خپل کورونه یعنی مسجد نبوي ته راتل اوالیونه اوالی باندې والعوالی دا کورون براتو دا باندونا عوالی باندو دا مشرقی جانب برادن دغت عوالی وی او دا مغربی جانب التا اسفل دینو سوافل وردن آبادی اکثر مشرق جانب تا خلق چکم طرف تا سندی دریاب یا طرف تحکتا وی مغرب جانب تا دا مدینه منوره لری فاصله کی سمندر دی دغت طرف تحکتا وی یصیبهم الغبار والعرق راتلل بگرد و غبار کې او په خولو کې د مدینه خوره بوګره کوټکانې پکې نشته لکه د بلوچستان خوره یا د پغمان فيخرج منهم العرق وليبتلي حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى منهم یو سړی راغی خولو ډک وهو عندي نبي کریم منکر حضور مبارک لو انکم تطهرتم لیومکم هذا کدی ورځې لږه صفای کوي نو خوي دا علامه ده چې غسل واجب نه دی ځکه په طریقه ده لو یې ورته وي د تمنه او باب وقت جمعه مته د امام ابو یوسف قول ته اشاره کوي احمد سے وی جمعه د زوال نه مخکیم کی او امام ابو یوسف سے وی منبر واستو کې او خطبه مخکوش نو خیر نو دی وی نه جمعه وخت ټول د زوال نه پس دی او عام فقهاء دا امت پدید وكذلك يذكر عن عمر علي نعمان بن بشير عمرو بن فريس ندان الله بيجب استدلال كي چې موږ به جمعه ول وخت کوله كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعه موږ به د غرمې ډوډۍ او آرام د جمعې نه پس کو نو غرمې ډوډۍ چې پسې خوړل نو معلومه ده چې جمعه به مخکې وه نو جمعه ورته مخکې کړه داسې نه وایي چې د جمعې فرض به هم ډوډۍ وروسته خوړه نو استدلال اوهانه من بیت العنکبوت جمعې فرض به هم وایي ډوډۍ د غرمې وروسته خوړله نو مطلب دا چې وروسته م خوړله جمعه ډېره بیا خو جمعه بیا په 10 بجې کوئ ځکه سړی جمعې نه فارغېږي بیا وروسته ډوډۍ تیارېږي نه په هغه ورځ په ډوډۍ وروسته وه داسې نه چې جمعه به د ډوډۍ دپاره جمعه مقصود ده که ډوډۍ انا عائشة كان الناس مهنة انفسهم خلق به خپل کارونه په خپله کول وکانو اذا راحوا الى الجمعة راحوا في هيئتهم چې تلل به جمعې ته نو په خپله وضع رفع کې به تلل فقیل لهم لو اغتسلتم ورته وویل شو که غسل هم وکړو نو خو به
نو دې د رواح نه استدلال کی رواح سیر بعد الزوال ته وایي نو معلومه دا شوه چې جمعه پس د زوال نه ده. حدثنا سعيد بن نعمان قال سلام فلان سليمان وعثمان بن الرحمن بن عثمان بن تيمية عن رسول مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وعندنا عبدان قال عبد الله قال محمد بن عن رسول مالك رضي الله عنه. كنا نبكر بالجمعة تعجیل بم کو په جمعه کې په اول وخت کې مونږ کوله جمعه ونقيل بعد الجمعه د غرمې ټکاله بم رسته خورا بام نزشتد الحر يوم الجمعه که جمعه سخته ګرمي ګورې زمون متونو کې دا چې الجمعه کالظهر سيفا وشتاء جمعه کې به مې برات کې او عام شارحین محدثین احناف وایي چې جمعه کې تعجیل د مطلقا. امام بخاری دا احناف دا متون قول اختیار کرده کنی محدثین احناف کولوی چی جمعه کی تعجیل دے عبرات پر ظهر کر نو دی قائل دے جمعه کی میں برات دے که جمعه گرمه کی نو رستو کوا نبام نشتر دلحو ویا لکا یو نفر. بسم الله الرحمن الرحیم. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة وفيه قال حدثنا محمد بن المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمر وقال حدثنا مخلد وقال ابن دينار بارد دیکھ بارد بارد ستوئی بارد ستوئی بارد ستوئی خونکیرہ میں گویا و بارد شعرارا میں گلے گونا اصل کی حدیث صلاة سے دا دراوی لفظ عن الجماعتا نو اصل کی دے براد و تاخیر پر صلاة کی صلاة تمراد صلاة ظہر دے دا حضور عمل طول دا غلی دا خلفاء راشدین عمل پر تعجیل دا غلی دا پر جمعہ کی وقال يونس بن بكير اخبرنا ابو خلد وقال الصلاه ولم يذكر الجمعه وقال ابن سعد قال حدثنا ابو خلد صلى بنا امير الجمعه ثم قال يا رسول الله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر قال المسجد الجمعه وقول دوس یو باب دی چې قرآن شریف کې خدا دې فسعوا الى ذکر الله سعی کوي او حدیث نه معلومیږي چې مانځه ته زینو فلا تاتوها وانتم تسعون سعی نه منا راغله دیوی سعی په معنا د کوشش سره دی سعی په معنا د عمل سره دی سعی په معنا د نفس تلو سره دی او نفس سعی په معنا د منډو والو سره دی دلته ته منډې مراد دی جمعه ته په اوساله دی څنګه الچه خدای تعبیر پسای کړی ستا همت چته چې ګوره همت وکړه کوشش وکړه سعی کوشش تم وکړه سم دا نور مناسبات وي چې خدای وي وزارو البيع کنه نو بظاهر خو به شرع بند شو نو دی وی بيع شرع علاوه ټول کسبونه بندي طالبان ډوډۍ نه خوري دا وخت چې بانګوش وقال ابن عباس يحرم البيع حينئذ وقال عطاء تحرم الصناعات كلها طول كسبنا بند وقال ابراهيم بن سعد النزولي اذا عذر المعذر يوم الجمعه جازانو کی او مسافر فعليه شدا که مسافر می خو چې په خار کې نه جمعه په ضروري ده دا اوس کوم بانک سره معنا کیږي امام مالک سے بھی رستی بانک سره دغه اصلي بانک فاغو او دا نور امامان وی نړم بي بانک سره ځکه چې رستی بانک سره بانک کې نو چې دې رسي خطبه مم د دنتري انا نړم بي بانک سره دې ارسه بانک اړم بي بانک سي سام ډوډۍ د جمعې نه پس پرې خدا عادت جوړ کې د حدیث مطابق فراکیان کې ګم جمعه چې سړی مخکې ډوډۍ وخوري دی به غسل څه وخت
او چې ډوډۍ وخوري دله خوب ورځي مونږ به څنګه کوي او غزیاتی نفلونه به څنګه کوي او سورت کهف به څنګه لولي نو شریعت پارسیز کې مصلحت ته نو چې ته ډوډۍ نه خورې نو غسل کې به مشغوله جامې به بدل کې عطر مطر به پوره کې او بیا به د وخت راشه نفل به وکړي سورت کهف به ولولې او مونځ به په تبه او په تسلۍ وکړي او چې خېټه دې ډکه نو خوب به درشي نو جمعې پر اسقطان مخکې ډوډۍ مه خورئ دا خلاف سنت ده دا زمونږ د وطن کې دا غلط رواج دی دلته افغانستان کې دا خیټومار مخکې ډوډۍ خوري غټې غټې ږیرې او غټ غټ پګونه یې واچوي او ډوډۍ مخکې خوري هلکه د ناور وروسته خورئ وایه چې دا ورته وایم چې د خدای لار عامه ده نو دې ته ګوره وایي زه وایي ابو عبد صحابي ما پسې راورسېد او زه جمعې ته روان وم نو پیدل مزلې وې خپې مې د خاورو لاسونه مې د خپاورو دوړې موړې نو ما ته هغه وایي د حضور مبارک نه مې اورېدلي دي من اغبرت قدماه فی سبیل الله حرمه الله علی النار د چا چې خپې ګردالوده شي په خاورو ولړلی شي د خدای په لار کې نو ده باندې خدای دوزخ ور اراموي نو ستا دا قدمونه د خدای په لار کې دي نو جمعې تللم څه ووې فی سبیل الله دا تبلیغ والا ورته وایم چې دوی ورته غوږ کړي دوی صرف د خپلې لاره ته د خدای لار وایي مونږ ټول په بېکاره کشمیر څه قال حدثنا الزهري عن سعيد بن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد بن ابي سلمة قال اخبرني ابو سلمة الصادق عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها تسعون ورسولها على الناس وعليكم السكينه وما امركم فصلوا ما فاتكم فاتكم وبه قال حدثني يعقوب بن علي قال حدثنا ابو سليمان قال حدثنا علي بن مبارك قال عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن قتاده فلا اعلمه الى النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا وعليكم السكينه باب لا يخلوكم ولا شيء يوم الجمعه دو کسانو منځ کې به جدایي نه کوي د دې دوه مطلب دي اول دا چې دوه کسان ناست دي ته ورځې پکې خامخا ځان له ځای ګورئ نو دا به نه کې دویم دا چې تخطي به نه کوې د خلقو د پاسه ځکه چې د پاسه د قدمانې نو خامخا به دوه کسان کلاویږي نو مراد ته نه تخطي فوق رقاب الناس وعناقهم د خلقو د سټونو نو قدم مالا چې رستو رالی رستو کېنه البته که مخکې ځای وي نو دا غلطي د دوی ده ځان له به ځای مخکې نه ګورې خامخا رستو چې رستو لاړ رستو کېنه تفریق دو مطلب شو انا وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي بن سعيد المقبري رضي الله عنه وديعه عن قال الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصلي الجمعه فصلى ومن استطاع من عمره ثم كان عمر بن الزبير صلى الله عليه وسلم يفرق بين اثنين فصلى ما فصلى ثم حتى خرج الى عمر بن الخطاب ان تتوكل له ما بينه وبين الجمعه الاخرى لا يصوم رجل اقام يوم الجمعه ويقول في مكانه تم خپل څوک نو درې خپل جاه به پې نه خرڅوې چې زه خو شیخ الحدیث یم زه ستا استاد یم زه خان باب یم نه رستو به کښېنې بل سړی به نه پاسې د خپل ځای نه که پاسې هم کوشش کوه چې پانه سي ورته یې ناست وي دا خو تکبر علامه ده د لویې چې رستو رالی رستو کښېنه قال اخبرنا محمد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا قال سمعت الله رضي الله عنه ما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل وراءه في مقامه وان يصلي يقول فلا جامع الجمعه وقال الجمعه یعنی دا حکم یې د جمعې ویلی او که غیر ویل ټول حکم برابر چې رستو رالی رستو کښېنه باب الاذان يوم الجمعه وفيه قال حدثنا ادم قال حدثنا ابي ذئب عن الزهري عن الانسان بن يزيد قال كان كتاب يوم الجمعه اوله الى الامام مالك بن يعلى اول اذان باغه وخت کېده چې امام به کېناست په منبر نو اذان به وشو
بین یدی الخطیب لره بین ابو بکر عمر سے شو عثمان سے شو خلق زیاد شو نو چې بانګ بکیدو خلق را رسیدل بنو خطبه به شوه ځکه ډېر خلق وو په اودس چارهدام شهر جوړ شو بازارونه شو نو حضرت عثمان دا دریم اذان زیاتې کړ دې ته دریم وایي په اعتبار د کولو سره خواولي اول دی دا دویم د خطبې دریم اقامت دی نو دې ته تقریبا اذان وایي زورا مخام زورا یو کورو د هغې د پاسه او بانګ وشو او خلک به زر را بیدار شو به رامنډه به کړه نو چې راتلل به د اذان د خطبې به شروع شو لږ فاصله به اوس هم په حرم شریف کې لږه فاصله اول اذان یې بیا پکې څلور رکعاته منځو کې څو ګذر بیا د خطبې اذان شروع شو قال ابو عبدالله زورا موضع بالسوق بالمدینه بازار سره یو بنګله وه د هغې د پاسه به بانګ کېده یا لویه ګټه وه یعنی یو مؤذن دی څوک دا وایي چې دوه اذان دوه مؤذنان به نه یو مؤذن کېدی شي او اذان الجوف ته مې اشاره چې اذان الجوف بې ضرورت نشته درې څلور کسان اذان عمر صاحب زمانه کې به اذان الجوف کېده درې څلور کسان چې یو ځای اذان وایي نو اواز یې اوچت دا ما شام کې لیدلی دی لوی جومات جامع دمشق چې کوم کې عیسی علیه السلام به راکوزېږي حضرت یحیی علیه السلام خښ دی او دغه خښ دی صلاح الدین ایوبي او د حضرت حسین سر خښ نو چې مؤذن راځي که نه نو درې څلور چې امام را چې په ممبر کښېني نو درې څلور مؤذنان په یو ځل الله اکبر وایي څلور پنځه ولاړې الله اکبر نو دې ته اذان الجوف وایي نو دې په اذان الجوف فرض کې چې اذان الجوف بلا ضرورت نشته وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو عاصم عن مسلم قال سمعت النبي عن اسرائيل يزيد النبي جاء سائر حضرت عثمان دا زیاتی کړ او ټول صحابه او مسلمانان ورته اتفاق وکړ نو عمل د خلفاء راشدین سنت وی واجب الاتباع د صحابه مقام د نبوت او د عام اجتهاد په میانس کې دی یعنی د نبی کلام خو معصومی د خطا نه واجب الاتباع د خلفاء عمل معصوم د خطا نه کېدی نشي واجب الاتباع او د مجتهد کلام کې دواړه خبرې دي نه معصومی نه واجب الاتباع که مخکې اذان اجابت یې نه کړی نو د اذان د دویم اذان اجابت کولی شي نو حضرت معاویه صاحب یو ځل د منبر د پاسه اجابت د اذان کاو مخکې اذان یې نه اورېدل وبه قال حدثنا المقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سعد بن حنيف عن ابي امامه بن سعد بن حنيف قال سمعت معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وجلس عن المدينه المؤذن فقال الله اكبر الله اكبر فقال معاويه الله اكبر الله اكبر فقال اشهد ان لا اله الا الله فقال معاويه وانا يعني وانا اشهد ان لا اله دا سنه انا قال اشهد ان محمدا رسول الله قال معاويه معنا فلما بعض غیر مقلدین دی اذان ثانی دی یعنی د حضرت عثمان تا بدعت وی نو دا خلق راته دوزخ خشاخ کار چې د خلفاء راشدین عمل ته بدعت د حضور نستن حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی تمسکو بها وعدو علیه منه خلفاء راشدین یو عمل کی صحابه پی ټول ورسره اتفاق کوي او ته بدعت ته نو دا سړی د دوزخ خشاک انا پیره ده وردا غیر مقلدین پر افلیدین او من بالجار کی زما بدی نشي ځکه دا خو مسائل لري ټول او په طلاق کې چې درې طلاق ته بدعت دغه وایي او یا په تراو کې
یا د جمعې په اذان کې دی کې گمراه دي بالکل. ځکه دا د خلفاء راشدینو نه نقل دی او چې خلفاء راشدین یو عمل کې او صحابه او مسلمانان ورسره متفق دي او بیا هغې ته بدعت دی اله نو دا سپېره ډاله اله په منبر بعض علماء شاذ نقل ده چې اذان وای نو امام دی په منبر باندې ولاړی نو دی وینا په منبر باندې سم قال أخبرنا يوسف عن الزهري قال سمعت يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة من قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان في خلاف عثمان رضي الله عنه فكبره وكانه أمره عثمان يوم الجمعة بأذان ثالث فأذن به على الله فثبت الأمر على ذلك دي تقولك فثبت الامر على ذلك امر د شریعت په دې باندې ثابت شو ان دا شرع او ګرځیدا انا دا صحابه شي چې کسوف کې خطبه حضور مبارک پس مکه ویلې و او د کسوف مسله ده او د جمعې مسله جدا ده. جمعې خطبه په منبر د پاسه ویلې ده انا دا آداب او سنن دی خاصه فرائض نه دي عنوان دی پوچت دی وره منبر صيغه علی دا معنی دا ظرف تا زید رفع الصوت نبر اوچتوالی دا آواز تا وي چې په منبر سړی ناست دی نه آواز یې لرې رسي دا څیزونه خو سره پخوا خو نو ما ته یاد دی زه به وړوکی چرته لوټ فکر چارته وي په جماعتونو کې چرته به لوټ فکر چې ولید د خلکو به اله مولود شریف راغی نو دې ته به مولود ځکه دا به چرته چې مولود لروړو پټې او کله به आवाज کو کله به نه کولی لانجه وه اوس په هر جماعت کې دا شی شو او دې سره بعضې بدعات هم پیدا شو الله يقول عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاسم ورجل السلامي قال حدثنا معاذ بن هشام ان رجال قال الصالحي وقد حضرت سهل بن سعد الساعدي آخری صحابی دی چې په مدینه کې وفات کیږي په 70 هجری کې نو دنه شاته پوس کو چې د سید الکائنات دا منبر شریف د سنه دی دی وی ما ته معلوم دی یعنی دا تکبر او د ریاکارۍ په اړه نه وای د اطمینان د مخاطبینو د پاره وای وی دا خو د غز د لرګي جوړ شو یو بیبي حضور پاک ته وی چې سید الله منبر جوړ کم وستا په خدانو هغه بیبي دا خیال وکړي چې تقاضا نشته بیا ورته حضور په انتظار او چې جوړ وکړي نو هغه وی تا جوړ نه کړی وی ښه جوړ وکم سید نو دیم دل ورته حضور پاک وی هغه غلام ته وی میمون دا غلام نو او راوړل منبر او د جمعې پر دې په منځو کې او دا برکاته په منبر روبي پاک کې باندې وکړه چا ترفع او اصل غصت وای دا غزو نه پیژنه که جاو اردو کې ورته جاو پته نه دي فارسی کې څه شمالي اتحاد ده خو کابل کې نشته زما کار د جلال آباد پورې غوځونه شته اخوا نشته دا د یخو ملکونو سیز نه دی د ګرم ملکونو بیرې غز الله وجاء بها فرسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
رفع سے ہوگا کہ زمان منزل رکھے قال حدثنا محمد بن جعفر الجاني كثير قال اخبرني شيخ بن سعيد قال اخبرني ابن سنتين دی حدیث تا گورے دا حضور معجزہ سرگندگی کانا جزع یقوم علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قجوری تنپرتا و پاغی بودری دو فلما وضع له المنبر چه منبر ولکی خودشو فدی بودری دو یا بے ورطا دوالی و نسمین الجز مثل اصوات الاشعار من دا دی قجوری دا تنین آوازون ووردل لکه دا لنگی اوخه دا اوخه پا بچی پسی دیر جاڑی یو ساروین پا خپل بچو دومره مین نده لکه اوخه جاڑی ور پسی چقی وی نو حضور را کشو او لاسی پکی خو نو خلارا شو فلسفی کو مصنوی کی وی فلسفی کو منکر حناناس از حواس انبیاء بیگاناس فلسفی کو ید معقولات دون اخلاق دہلیز میں مانند دیو روز این زمین باشر حق گواہ احوالها دلیل ہوئی کہ قرآن شریف کی وہی چیز مکی بگوئی کے نداغ مثال لے این زمین باشد گواہ احوالها اب مولانا قاسم سے بھی دا حضور دا معجزہ دا موسیٰ علیہ السلام دا غیر زیادتا ناشنا ہوا دکا چی اغیر لخت نباجدہا جوڑا شوفیل دا حیوانات بیکاو اور دی فیل دا عاشقان محبینوں کا چی حضور پاک پسی جرن دا خخم دا منبر او دا محراب ترمیان دا دقدے کی خخشی دا اللہ قال سليمان عن يحيى قال اخبرني حق بن عبيد الله بن سعد رضي الله عنه بعض شیان با جنت تزی علاوه دا انسان دا لکه دا ستن حنانی سپید اصحاب کافو ناقل صالح علیہ السلام او لخت دا موسیٰ علیہ السلام دا شیان با جنت تزی او دا خود غرق قال حدثنا ابو الربيع قال حدثنا النبي بن الزهري عن قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول المبشر قال من لا يجمع فليقتل باب الصحبه قائما وقال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول قائما قال حدثنا خطبه ولا باندې سنت تا که معذور او پناس ته وي نو فرض ادا کیږي شوافی قیام فرض وي او دا نور علما قیام سنت الله قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال فليعتذر معكم كما اعتذر الصحابه الان بعد قال لا خیر چې خطبه الامام ته به خلق متوجي وي که قبلې اصل مذهب دا چې امام ته متوجي نو چې امام ته متوجي وي خو د دایرې په شکل باندې نو علماء فتوا دا چې به رستو کې صفونو کې به تکلیفي نو چې راشي نو متوجي د قبلې ته ناستي دی په خپل ځای قائل نه چې امام ته متوجي ناست نو که څوک د امام نه مخکې ناست دی نو به شاکي قبلې او امام طرف ته متوجي شي لکه مسجد نبوي کې محراب لږ رستو منبر ځکه منبر د منبر په ځای دی نو د محراب لږ مخکې شوی دی امام پرې لکه دا برجې چې دغه ځای کې خطبه ولولي او بیا مخکې ځي خطبه امام طرف الله واستغفر الله رضي الله عنه والسلام قال حدثنا معاذ بن قال حدثنا عيسى عن ابي النبي فقال حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا من النبي فلسنا حوله اما بعد دا آداب دی
اما بعد وینا را په جبه په خطبه یا اما بعد خدا پار دا قطع دا کلام راځي نو حمد او صلات دوی نو گویا قطع دا ایکی دا خطبه په دو حصو مشتمل ای کنه لنبی کی احکامی وعظ نصیحتی دویم کی دعای او درود شریفی په حضور پاک الله دوس مختلف حدیث دي د مختلف موضوعات سره تعلق لري خدای کې ما بیل اشتراک دار چې په خطبه کې اما بعد حضور پاک ویل دي نو دې دغه لپاره اما بعد په آداب او سنن د جمعې کې داخل نه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالله تعالى وقال رب الصالح والحديث المنزل على الثاني كلمه الذي الله تعالى تقوى على بغانا ولا تقبل الضغط ما لم لا صلاة كتب كسوا داول من في كتاب العلم تويلو ما من أجاب الفتيا بإشارة اليد والراء ارتياتي كان أنا وقلت على الله تعالى نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجل الله والحق وإلى جل الفهم فيها فتحتها فدعوت وأقول منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزلت الشمس فأمر الناس فحمد الله بما هو أحمد وقال ما بعد الناس ولا أطاع يخرج من طائفة فأنفقت إليهن ورستانشم اغوی طرفتا ورستانشم یعنی ورنزدیشم چی دا سکوی چپشم خضر که خود طبیعت کی خبری گا یو سکول کی استاد علکان تاوی چی علکا سخت دروغ چاوی غلب انعام ورکو چا یو سوی چا بل سوی چا بل سوی استاد طبیعت تغم یو علکا راغوی یا زرات لق یوونه سره څلور خزه ناشته او خبرې نه کولې وی بدا دروغ دی اصل خزه دی یو خبرې ده نه بس کې بشل